او د دې ټول کائنات د پاسه په دې منځ کې د پیغمبر شان دی. استاغت و پیړۍ چې د قبر نه روزي دا شان معلومونه، دا شان خو جبريل نو معلوم کړي. جبريل یو ورځ ورته داسې ګوري، ورته وی آفاقها گردید ام مهر بطال ورزید ام، آفاقها گردید ام مهر بطال ورزید ام، بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. آفاقها گردید ام مهر بطال ورزید ام، بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. و یا رسول اللہ ما یو لک سلیری ذرا پیغمبران لیدلی دی، د دنیا ټول معشوقی می لیدلی دی، بسیار خوبان دید ام لیکن تو چیزیں دیگری. معشوقی خو می ډیری لیدلی دی خو ته په کلا بل شي. کلا کلا با د جمعې په ورځ پیغمبر عبا مبارک واغستا، تور پټکے بے پسر قرآنجے بے پسترگو کی واج خکلے سڑے چرانجے واجے تو اس منگا خکلی ملی دی تا سوزان تا چرتا دیر ریگ مالونا پزانو مگئی خو رنگم خڑ دے خالص لکن دے خلق دے رنگونو تا گورا توبا اللہ دی مغفرہ کی خستوالے د انسان په شکل کې د ایمان پر رڼا راځي، د ایمان په نور راځي، خدای سره پر رابطه او تعلق راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صحیح عشق او محبت راځي. د سړي مخ کې چمک پر اجمال نه راځي، په پوډرو نه راځي، په پاکیانو والو نه راځي. مخ ته چې ګوره تبا د پشکال د چندخ سرمن وتاتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی دی، تور پټکے په سر دی، عبا غسل دا په منبر ولاړ، صحابه ورته داسې ګوري وی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی، ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی، یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر دی. یا اللہ سخواسد ششان دے سرانجدی تو کیا چاہیے. اگر روب اگر دہشت سورلسم سپوږمۍ ده، حضور پروت تے، حضرت عائشہ ورته ناسته ده، کله سپوږمۍ ته ګوري، کله چهره انور د جناب محمد رسول الله ته ګوري. بی عائشہ فرمائی چې په خدای مې دې قسم وي ما بچ د چهره مبارک توکت او بیا به مې سپوږمۍ توکت، نو سپوږمۍ براتت تخکارې دلا. سپوږمۍ څه شی ده د چهره انور د جناب رسول الله په مخ کې؟ نور څه شی د چهره انور په مخ کې؟ هغه شان په کومه لار به چې تیر شو، درې ورځې به دا لارې نه خوشبویي تله. دا د پیغمبر شان رتبه. قرآن وګوره ټولو انبیاو ته دا ویلي شوي وو چې تاسو به زما رضا لټوئ، ما پسې به ګرځئ، ما به راضي کوئ. 1,40,000 پیغمبرانو سره معاهده کایا
چې تاسو به زما رضا لټوئ ما به راضي کوئ او پیغمبر سره معاهده دا وه چې حبیبه زه به ستا رضا دا ټول صفات الله ورکړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف یو د الله نومي پې نه دی بلې خپل صفات خاصه چې دي په هغې باندې هیڅ غیر الله موصوف کړی نه دی علم ما ته وګورئ د پیغمبر علم څومره الله تاسو رښتیا وایئ د خدای د علم اندازه څوک لګولی شي نه چا عقل علما څه کوي چې انبیاو ته د الله د علم اندازه نه وه لګولی شي ما ته وګورئ څنګه چې د الله د علم اندازه تر اوسه هیچا نه ده لګولی او نه د انسان عقل رسۍ دې ته کېږي دغسې تر اوسه پورې د هغه رتبې او د علم اندازه هیچا نه ده لګولی چې الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره علم ورکړ تاسو په ایمان ووایئ چې د قرآن نه لوی علم به چېرته پیدا شي پیدا به شي په زور ووایئ چېرته به پیدا شي نو قرآن غوندې علم الله رسول الله ته ورکړ قرآن کې راځي نحن نقص عليك احسن القصص نحن نقص عليك احسن القصص وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك اے پیغمبره یو داسې قصه درته بیانومه چې ډېره ښایسته قصه ده وإن كنت من قبله لمن الغافلين وړاندې تا ته د دې قصې پته نه وه اوس یې درته زه بیان دا قرآن دې نه لوی علم بل چرته کېدی شي چې پیغمبر ته الله ورکړي لیکن اوس قیامت دی کله وی پیغمبر په خپله ویلي مل مسئول عنها بعالم من السائل جبریل ته تپوس کوي اخبرني عن الساعه قیامت راته وایي چې کله وی رسول الله ورته فرمایل چې جبریله زه په دې مسله کې تا نه زیات عالم نه د قیامت على التعیین چې په کوم تاریخ وایي دا علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته نو عرض مې دا چې نن علماء دیوبند چې هغه خلق دی چې دیوبند جوړ دی ته په هندوستان کې چې دا به قلعی او د دې قلعه نه به په لندن باندې ډزې کېږي او دې قلعه نه به پیرنګي سره ډزې کېږي او دشمني به کېږي نه دغه علماء دیوبند دي وایي دا علماء وایي دا دیوبندیان چې دي نو د پیغمبر شان نه مونږ داسې خلق هم شته ایکي ګل وایي پیغمبر دی شان نه مانه ابل سره چې وایي چې پیغمبر دی شان نه مانه وایي تا کافر نو دیو چې شاکې پیغمبر دی شان نه مانه پیغمبر دی شان مندم حلوی دی شان نہیں پیغمبر دا شان جڑا نہ منے وہ یقیناً کافر ہے لیکن جڑا حلوی دی شان نہ منے حلوی دی شان ماں دے کوارٹر دروازے نہ باہر یہ تقریر کر
دا الوا ملوا کیسې مې پکې کړې نو ما ته یو ګمنام خط راغی چې خط راغی نو داسې کنځلې پکې لیکلي داسې کنځل چې پناه په خدای او اخر کې لیکلي چې دا خط کې دا کنځل مې ذکر درته لیکلي دي چې ته